او د پیر سید د سکر متعلق مې دا خیال و چې ما هلته په ملیشیا کې دلته زموږ پاکستان کې هم شته خو ما هلته دا چیرلیفټونه لیدلي او ډېر مزېدار وو. نو ما ویل چې زه به د خپلو خلکو د خوشحالۍ لپاره د انټرټینمنټ لپاره دغه چیرلیفټونه جوړوم. بلدیاتي نظام کې دا وخت د کومو اصلاحاتو ضرورت دی چې دا نظام مضبوط شي؟ کاله برابر شو، تاسو په دې 4 کالو کې د خپلې کارکردګۍ نه مطمئن یې؟ په کم نظر ګورئ خپلې کارکردګۍ ده؟ مین خو په دې ما چې زما په وس کې څومره وه نو هغې کې الحمدلله ما څه کوتاهي نه ده کړې. په دې 4 کالو کې فنډ میلو نه شو، خو چونکې تحصیل وروسته کې ډېر زیات مسایل وو، د هغې مسایلو د حل لپاره تاسو څه اقدامات کړي دي؟ شیخ صاحب دا راته مو ووایئ که چېرې تاسو ته فنډ میلو شوی تاسو سره څه سوچ و؟ تاسو به د علاقه سودم رستم د عوامو لپاره کم دا شانتې ترقیاتي کارونه کول. شیخ صاحب دغه 4 کاله تاسو تېر کړلو، اختیار هم نه و، مشکلات هم ډېر زیات وو، نو آینده که چېرې بلدیاتي انتخابات کېږي نو تاسو به برخه اخلئ؟ د مشرانو هم وینی نو زه مخکې ما د خدمت نه مخ نه دی اړولی او بیا به هم انشاءالله د دې قوم د خدمت نه مخ نه اړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمیر خاکسار. کتونکو، د رستم نیوز د سپیشل پروګرام کې موږ سره نن ملمه د سابقه د تحصیل کونسل چیرمین شیخ الحدیث مولانا مبارک احمد حقانی صاحب، دې سره به نن مونږ خبرې ترې کوو، د دې نظر به تاسو سره شریکو چونکې 4 کاله د دې پوره شول چې 4 کاله کې دي د تحصیل وروستم د عوامو څه قسمه خدمت کړی دی. چونکې تاسو ته پته ده چې بلدیاتي ممبرانو ته په دې 4 کاله کې هیڅ قسمه د ترقیاتي کارونو دپاره یو روپۍ فنډ هم نه دی میلو شوی. د هغې باوجود مولانا صاحب څومره خپلې خلې ځلې کړي دي او د دې ویژن څه و که چېرې اختیار میلو شوی دوی به د علاقه سودم رستم دپاره څه کول، په دغې ټولو باندې به دې سره خبرې ترې کوو. موږ سره اوسئ. شیخ صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو، تاسو ته د رستم نیوز د سپیشل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني، زه ستاسو د دې ملګرو د ټولو شکریه ادا کوم. ډېره شکریه. شیخ صاحب ستاسو 4 کاله برابر شو، تاسو په دې 4 کالو کې د خپلې کارکردګۍ نه مطمئن یې؟ په کم نظر ګورئ خپلې کارکردګۍ ده؟ الحمدلله د اولنۍ ورځې نه زه د دې مخلوق خدا د خدمت لپاره راغلی وم او مطمئن خو په دې ما چې زما په وس کې څومره وه نو هغې کې الحمدلله ما څه کوتاهي نه ده کړې. جدا خبره ده چې د حکومت د صوبایي حکومت د طرف نه زموږ د عوامو حقوق موږ ته نه دي میلاو شوي، که میلاو شوي نو انشاءالله چې موږ به پرې ډېر څه کړي وو. تاسو ته په دې 4 کاله کې فنډ میلو نه شو، خو چونکې تحصیل وروستم کې ډېر زیات مسایل وو، د هغې مسایلو د حل لپاره تاسو څه اقدامات کړي دي؟ د ټولو لومړنۍ خبره خو دا ده چې الحمدلله زه په هر وخت کې د عوامو ته د خپل د تحصیل وروستم د رونو بایګانو ته په هر ځای کې به میلاوېدم، دلته په مدرسه کې، په کلي کې، په جنازه غم خادی کې، او بیا دفتر ته چې به لاړم نو زه به اکثر د دفتر د ټایم نه تر ناوختې پورې ناست وم او د خلکو چې به څه مسایل راتلل که هغه د ډي سي سره، اے سي سره او تاڼه تحصیل، نو الحمدلله زه ټولو کې پاسېدلی یم او که چېرته د احتجاج ضرورت شوی دی نو زه هر احتجاج ته دا به څوک نه وي چې دی نه دی راغلی، زه د هغې سره ملګری یم چې کوم کار زموږ د کولو نو او نورو ته احتجاج کول پکار وو او سره د دې نه چې بعضې کسانو له په هغې کې شمولیت پکار وو خو هغوی به نه وو او زه به د خپلو وروڼو سره هر ټایم ولاړو. شیخ صاحب 4 کاله کې تاسو ته یو روپۍ فنډ میلو نه شو، خو د تحصیل وروستم د مسایلو د حل لپاره تاسو کم اقدامات کړو؟ نو تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې زما د جمعیت علما اسلام ملګري که د تحصیل وروستم دي او که د بهر دي د ټولو په همت سره د دې نه چې موږ ته یو روپۍ فنډ نه دی میلاو شوی خو بیا هم ما چې کوم په خپل سورسز باندې که چېرته هغې کې مثال په طور باندې بالا افسرانو له تللو یا مثال په طور باندې زموږ هغه ټایم کې گورنر صاحب و هغه له تللو یا زموږ سینیټر دیولاور خان صاحب دی، اعظم خان دی، او یا زموږ مشران مولانا امانت شاه صاحب دی او د جمعیت علما اسلام ملګري دلته ټول، اشرف خان صاحب شو یا خاص کر زما د بجلی د واپډا دپاره پوکل پرسن مولانا قمر زمان صاحب چې بیا د ډېرې زیاتې منډې والي دي د بجلی په دې مسله کې ده او اعظم خان او اشرف خان مونږه ډېرې زیاتې منډې والي. نو تاسو له دې نه اندازه ولګوئ چې بغیر د فنډ نه
د ټول تحصیل کې 11 سولر سیسټم یې مونږ کړي دي الحمدلله. دا په خپل ذاتی او د مرګرو په تعاون باندې. دغه شانې د دوبۍ اډې د جومات دپاره په سولر سیسټم کې ما 1,60,000 روپۍ ورکړي دي. او په سکولونو کې چې به کله ضرورت و لکه د مالی ډېری سکول کې د ماشومانو د موټر سایکلو دپاره سټینډ نه و د سایکلو دپاره نو هغې کې ما 1,00,000 روپۍ ورکړي دي. سټریټ لایټ چې 400 سټریټ لایټس دا الحمدلله په دې تحصیل کې ما تقسیم کړي دي. او د هغې نه علاوه دا ریپیرنګ زموږ د ټیمې د ملګرو په تعاون باندې ریپیر هم ځای په ځای شوی دی او ډسبین یې په ټولو تحصیل کې لګېدلي دي. دغه شانې مونږه الحمدلله فرشبندی لکه په دې ټول تحصیل کې به زه ووایم چې کم ځای کې به مونږ ته زمونږ به وس رسېده یا به ډېر ضرورت و نو هلته مونږ کړي دي. لکه یو بائی خان کلی به وایلو په دې کې مونږ 22 لارې چې کوم دی په دې کې یو مین لویه لار هم ده. پلو ډیره کې 8 لارې شوي دي. رستم کې 1 لار شوې ده. خیرآباد کې 2 لارې شوي دي. اوسۍ کې 1 لاره شوې ده. او دغه رنګې ګلیاړه کې یو لوی سیوریج ورسره چې کوم دی نو په دغه کې په ګجرات کې سیوریج سیسټم او د نالو د دې څیزونو دغه شان بازار کلي کې چې کوم دی نو داسې د ضرورت په وجه باندې یوه لار هم مونږ کړې ده پخه کړې ده. د یو محتاج کس چې کوم دی نو د هغه د کور مرمت هم د دیوالونو کړی دی. او ویلچیر هم مونږ ضرورتمندو له ورکړي دي الحمدلله. او ټرانسفارمر یې چې دي نو دا چې کوم مونږ په پراسس باندې راغلي یو نو 22 ټرانسفارمر الحمدلله مونږ کړي دي. او 6 سکیچونه چې کوم دي نو انډر پراسس دي. او په دې کې د سینیټر دلاور خان صاحب او د اعظم خان عدنان خان دی په واسطه 35 ټرانسفارمر او ډېر شي تارونه دا مونږ د خلکو ته رسولي. دا د 22 نه علاوه دي جی. دغه شانې چې کله ضرورت راغلی دی لکه د حمزه کوټ او دا پول به سیلاب کې لاړو یا دغه شان د علي کلي نو زما د ټیمې د سټاف او د چیرمنانو په تعاون باندې الحمدلله هغه مونږ په هغه روز کې عارضي طور برابر کړي دي. ځکه د پوخ پول خو مونږ سره پڼ نه نو دغسې کارونو کې مونږ کوتاهي نه ده کړې په خپله چې څومره پورې به زما وسو او هغه به مې کو. هغې کې انشاءالله الحمدلله زه ښه مطمئن یم چې ما پکې هېڅ قسم تقصیر نه دی کړی. شیخ صاحب دا راته مو ووایئ که چېرې تاسو ته فنډ میلو شوی و تاسو سره څه سوچ و تاسو به د علاقه سودم رستم د عوامو لپاره کم کم دا شانتې ترقیاتي کارونه کول؟ زما خپلې ارادې او ویژن دا و چې که کله مونږ ته اختیار میلاو شو نو د ټولو اول به زه انشاءالله د تعلیمي سیسټم کې اصلاحات کوم. لکه زمونږ سکولونو کالجونو کې که د هلکانو دي که د جینکو دي دارنګې دیني مدرسې په هغې کې د هر څه ضرورت دی. هر قسم حاجتونه دي پکې. سټاف کم دی بلډینګان نه وي څه پکې ډیمالیش شوي دي. د دې ټولو زما خیال و چې زه به دام کوم او ورسره چې کوم دی نو زمونږ په دې تحصیل کې دا وړې وړې لارې چې کوم زمونږ په اختیار کې دا به دا کوشش کوم چې زمونږ دا تحصیل رستم د دې دا ټولې لارې پخې شي. او دغه شان د صحت په دغه کې په ډپارټمنټ کې په هغې کې یو تلم یم هر وخت مې ځان رسولی دی. خو مطلب دا دی چې که اختیارات میلاو شوي نو موږ به پکې ډېر څه کړی دی. یا لایو سټاک شو مثال په طور یا دا څومره ډپارټمنټونه چې زموږ سره دي نو دې ټولو کې به انشاءالله زما ارادې وي چې زه به ښه پوره کار کوم. دغه شان زموږ تحصیل رستم له الله تعالی یو قدرتي ښکلا ښکلېوالی ورکړی دی. په دې کې د سیل لپاره ډېر ښه مواقع دي. نو زما اراده دا وه چې دا زموږ د سورکاوی دا غر دا چې کم تحصیل رستم کې راځي نو ما وی چې دې کې به داسې د پارکینګونو د پارکونو انتظام وشي. دغه شانې په سر ملنګ کې او دغه شانې زموږ سره چې کم دی نو دا نوي کلي دا شرلاو پل خواوشه دا هم ډېر د سیل ځای دی. دې کې هم زما اراده وه داسې یو خو شینخال دی جي او شینخال هم داسې ډېر دی جي ګجرات کې واخلو. او د پیرسۍ د سکرې متعلق مې دا خیال و چې ما هلته په ملیشیا کې دلته زموږ پاکستان کې خو هم شته خو ما هلته دا چیر لیفټونه لیدلي او ډېر مزېدار و. نو ما وی چې زه به
د خپلو خلکو د خوشحالۍ دپاره د انټرټینمنټ دپاره دغه چیرلیفټونه جوړومه. نو د دې نوجوانانو به چې کوم دی نو د دې نورو دغو نه نظر د غلطو لارو چارو نه به نظر اخوي او دغه ښه خبره هم ده چې سړی د خپل علاقې نه خوند واخلي او مزه ترې واخلي. فنډ خو چونکې نه دی میلو، خو د اختیار د حاصلولو دپاره تاسو خپل ځاني څه کړي دي جي؟ د حکومت نه هم څه مطالبه کړې ده چې فنډ؟ مونږ هر وخت احتجاجونه کړي دي او های کورټ کې هم چې کوم دی نو کیس داخل کړی دی او بیا احتجاجونه خو دومره چې په پېښور کې څو پیرې تر دې چې اډیاله جیل ته هم تللي او په هر ځای کې په موږ باندې لاټي چارج شوي دي. دا زموږ د دې عوامو دپاره خو موږ زه به پرې ډېر خوشحاله وم ځکه چې د قوم د خدمت دپاره موږ ته دغه سختې میلاوېدې او موږ وایي چې دا اختیارات میلو شو نو زموږ د قوم ملک په سوکالۍ شي او په خوشحالۍ به شي انشاءالله. او شیخ صاحب دغه 4 کاله تاسو تیر کړلو، اختیار هم نو، مشکلات هم ډېر زیات وو، نو آینده کو چرې بلدیاتي انتخابات کیږي نو تاسو پکې برخه اخلئ؟ زما همیشه دپاره دا سوچي نبی علیه السلام وایي چې څوک خپله عهده په خپله غواړي د ده امداد نه کیږي، خو چونکې دا د قوم خدمت دی او زموږ د دین حصه ده نو که چېرې دا اختیارات برابري او د حکومت موږ له دا اختیارات بحال کی او هر څه ټیک ټاکي او زموږ د مشرانو هم وینای نو زه مخکې ما د خدمت نه مخ نه دی اړولی او بیا به هم انشاءالله د دې قوم د خدمت نه مخ نه اړو تر مرګه پورې. دا زما عزم دی چې الله تعالی ما له دا موقع راکړي د دې خلکو د خدمت. بلدیاتي نظام کې دا وخت د کوم اصلاحاتو ضرورت دی چې دا نظام مضبوط شي؟ دې وخت کې خو د ټولو نه اول دا پکار ده دا دی چې کوم سیستم جوړ کړو دا یو ښه ویژن و، ډېر ښه مزیدار، خو چونکې هغه د خپله اوس ګر کو آګه لګ گئی ګر کې چراغ سے پکار دا دی چې دی دکه اختیارات واپس ورکي، دا فنډونه ورکي نو نور به چې کوم دی د حکومت خرچو ته څه ضرورت پاتې نشي او ښه خو دا وایي چې دی د مخکې نه دا ورکړی وي نو دا قوم به داسې نه پاتې شوی. اخر کې به د رستم نیوز کتونکو ته څه پیغام ورکوي؟ دا وخت تاسو د رستم نیوز مینول ګوري. زما دا پیغام دی چې مونږ د اصل کې مونږ د الله تعالی د دین تابع یو، نو که مونږ په هر څه کې د الله تعالی د تابعدارۍ سوچ وکړو نو زمونږ حکومت به هم صحیح، زمونږ د کورني معاملات په هم ټیکي او هر څه به برابري. او دا سوچ پکار دی زمونږ عام اولس لا چې د خپلو بچو د آینده نسل فکر وکړي، د هغې په تعلیم باندې توجه ورکړي، د هغې په دینی تعلیم باندې، عصري تعلیم باندې، او کوشش وکړي چې د خپل بچي د غلطو نه بچ کړي او د قوم خدمت ته تیار شي او هغې دپاره تیار کړي او د یو بل سره بایچاره ورورولي دا د ټولو نه اهم څیز دی ځکه اختلافاتو سره د حدیثو مبارکو نه معلوم دی چې بې برکتۍ راځي خامخا. ډیره مننه شیخ صاحب. ګرانو کتونکو دا و سابقه د رستم تحصیل کونسل چیرمن شیخ الحدیث مولانا مبارک احمد حقانی صاحب چې د دې خبرې ترې تاسو واورېدې. په دې 4 کالو کې د اختیارات او د فنډ د میلاوېدو نه بغیر په خپل حیثیت باندې چې دی څومره د علاقه سودم رستم ولس خدمت کړی دی او یا یې هغې چې کم کارونه پکارو هغه یې کړي دي، هغې تاسو ته ټول بیان کړلو او آینده هم دوی کو چېرې دغه نظام او حکومت مضبوط کو او د جمعیت علما اسلام چې څومره مشران دي د هغې د غاړې نه دې ته فروش او دوی به بیا هم په دغې بلدیاتي نظام کې حصه اخلي. همدلته کې زموږ خپرونه سرته رسي. خپل کوربه عمر خاکسار له ورکې اجازت د لوی الله په امان.